أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. پرونی سبق کې د منافقانو بعضی کارونه ذکر شیو چې منافقینو په داسې کار کوو چې په ظاهره به اسلام وي، دین کلمه په خوله باندې، او په زړه کې به کفر پټ کړو. یقر اقرار به کوو په خوله سره، او زړه کې به دنه کفر عقیده پټه کړې وه. د هغوی باره کې الله فرمایي فی قلوبهم، د دوی په زړونو کې مرض بیماری ده. دا مرض او د بیماری دا څه وه؟ نو د مرض او بیماری نه مراد چې د کفر دی او شرک دی، چې د کافرانو به شرک او کفر به کوو. فزادهم الله مرضا، الله زیاتوي د دوی مرض، یا الله دې زیات کړي د دوی مرض لره. یعنې کله چې دوی کافران ول، د دوی په زړونو کې هم دغه بیماري موجوده وه چې دوی به شرک او کفر. خو چې کله قرآن کریم نازل شو، د قرآن کریم په نازلېدو سره د دوی هغه بیماري نور هم سیوا شوه. ځکه اول خو د دوی په زړونو کې حسد، بغض، کینه، عناد، دا د مسلمانانو دپاره او د پیغمبر دپاره نه و، خو بس شرک به یې کوو، کفر به یې کوو، غیر الله ته به عبادت کوو. نو چې کله قرآن کریم نزول وشو او قرآن کریم نازل شو، د قرآن کریم په نازلېدو سره د دوی هغه عقیده نور هم مضبوطه شوه، یعنې سخته شو، د خپل کفر کې ښه سخت شو. نو الله پاک د آیات نازل کو، د دوی په زړونو کې مرض دی، خو الله د دوی مرض نور هم زیاتوي. او دا مرض شرک دی، نو الله رب العزت فرمایي چې د دوی دا مرض نور هم سیوا شي، چې ښه سخت بیمار شي پکې، یعنې ښه سخت پکې وایي، کفر کې به شرک ښه ور دننه شي، بغض، حسد کې، عناد کې، چې بیا سبا ولا سزا ورکوم د قیامت په ورځ باندې، نو هغه هېڅ ګیله به راته نه. نو ځکه الله فرمایي چې دوی دا مرض نور هم زیاتومه، په دې خپله بیمارۍ کې ښه ور دننه شي. ولهم، دوی دپاره عذاب علیم، عذاب دردناک دی د منافقانو دپاره. ځکه اول خو دوی عام کافران ول، شرک به کوو، خو چې کله مسلمانان په ظاهر مسلمانان شو او دننه په زړه کې کفر پټ کړو، نو چې قرآن کریم به نازلېده دوی به ناس ول اکثر، چې قرآن کریم به کله نازلېده نو دوی به نور به هم بغض سیوا شو، چې دا قرآن کریم زموږ خلاف ولې نازلېږي. ځکه قرآن کریم کې خو د شرک او د غلط عقیدو د ختمولو حکمونه به نازلېده، نو دوی به په دې باندې نور یو بل ته به په سترګو کې وکتله، او نور به هم چې دی نو غصه شوله، قار به شوله. او چې کله به د مجلس نه بار ته ووتله، نو په نبي علیه السلام باندې په سپکې سپورې یا سره چې ممکن و بس بل څه کار یې نه، بس کفر او کفر. نو لکه ښه به یې هغه کفر به یې سیوا شو، ښه
ښه به سخت شوله. نو قرآن کریم په نازلېدو سره به د دوی هغه بیماري او کفر او عناد نور هم سیوا شو. او چې بار ته به لاړل وبوتل له مجلس نه، نو په دې مجلس پسې به خبرې کولې. دا خو ځانه پیغمبر جوړ شوی دی، داسې او داسې سپکې سپکې خبرې. نو چې کله به لاړل خپل هغه مشرانو ته او کله به یو ځای شول له خپلو دغه خلکو سره، نو هغو ته به یې ویل وي مونږ خو دې پیغمبر له هسې دوکه ورکو، دوکه ورله ورکو، مونږ خو ستاسو ملګري په حقیقت کې ووم، مونږ خو دې پیغمبر له دوکه ورکو چې دا مونږ ستاسو انشاءالله باذن الله راوړي. مونږ خو دې پیغمبر له هسې دوکه ورکو او دې مسلمانانو دې هسې دوکه ورکو چې یار دوی پوهېږي او که نه پوهېږي. او دا به هم ویله و دا قمقل خلک دی، دا نعوذ بالله دا صحابه کرام دا قمقل دي، دوی نه پوهېږي او مونږ پوهېږو، مونږ له دوکه ورکو او الله له هم دوکه ورکو په خپل ګمان. نو الله رب العزت ورته وفرمیل چې تاسو ما له دوکه نشئ راکولی، تاسو زما صحابه زما پیغمبر له د پیغمبر صحابو له زما بندګانو دوکه نشئ ورکولی، بلکې خپل ځان نه په خپله دوکه ورکوئ، خو تاسو نه پوهېږئ. او بل ځای کې الله فرمایي ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، یعنې پرېږده وا چې دوی به د خپلې سرکشۍ کې نور هم مهلت بیا مومي. تو چې کومه سرکشي کوي چې دا پیغمبر نه دی او دا دوی له مونږ دوکه ورکوو، مونږ پرېږده وا چې به د خپلې سرکشۍ کې ښه دننه غوپې ووایي او ښه به د خپلې سرکشۍ کې ښه وردن نه شي. یعمهون سرګردانه، دوی په د خپل سرکشۍ کې، په د خپل کفر کې، په د شرک کې، په د بغض و عناد کې، حسد کې سرګردان وو چې یاره دې طرف ته لاړ شو که هغه طرف ته لاړ شو، هلته هم رسوه دلته هم رسوه. نو الله فرمایي دوی له موږ مهلت ورکوو چې دوی ښه په د خپلې ګناهونو کې ښه سرګرده شي او ښه به کې اموخته شي او ښه به کې وردن نه شي، ښه به کې سخت شي. سبا به دوی له موږ بیا عذاب د قیامت ورکوو ولهم عذاب علیم، عذاب دوی لپاره دردناک دی، دردناک عذاب. یو ځکه الله فرمایي بره د عامو کافرانو مبارک کې ولهم عذاب عظیم، دوی لپاره عذاب لوی دی، او لاندې فرمایي دوی لپاره عذاب دردناک دی. نو عذاب به لوی نه خو دردناک به ډېر زیات سوی وای. لکه تاسو بعضو حالاتو کې به لیدلي چې اکثر ظالمان او یا اصلي عام چا ظلم کړی جو اکثر هغه له سزا ورکوي دا په جیلونو کې، نو هغه سزا دا نه چې دی په غونډ په اور کې واچوي، خو سیخ ګرم کې دا مونږ اورېدلي دي، سیخ ګرم کې تاسو به هم اورېدلي. او دا بل مخالف کس چې دی په داغي په دې سیخ باندې ګرم سیخ یې د باټۍ نه راوباسي او دی په داغي او ګرم تیل او ګرم تیل دا پې اچوي له پاسه چې ده ته تکلیف درد رسي، بس دی مري نه درد ورته سم رسي چې دی سم داسې که نه. اکثر خو په جیلونو کې دا کار کېږي یا اکثر اصلي ظالمانو په لاسو کور شي، هغه چې بهرحال هر څنګه کېږي په ښه طریقه بد طریقه، خو لکه عذاب یو درد هغه ته رسول وي. لکه دغه شان د منافقانو د عذاب د دردناک دی، دومره دردناک دی چې د دې نه به د عام کافرانو هم پناه غواړي، چې کوم عام کافران دي که نه هغه به ته هم پناه غواړي چې الله دغه عذاب موږ ته رانه کړي، دومره سخت عذاب به د دوی. نو چې الله د یو عذاب دپاره دردناک عذاب ووي، نو خدای کې به هغه د شان سره مناسب داسې خبره، نو دې کې به واقع درد داسې وایي. ځکه وایي د آخرت درد هم ډېر سوا دی، عذابونه ډېر سخت دي، او د آخرت مزې هم ډېرې خوندورې دي. لکه دومره جنت دومره ښایسته جوړ کړی، دومره خوندور دی چې د هغې مثل چې د هغه څوک ویلی نه شي، د هغې مثال څوک پیش کولی نه شي. خدای پاک دا به څنګه دومره ښایسته حورې او غلمان او میوې او ستا نیمه بادشاهي ده بس، او مرګ به کې دوباره نشته، او ګرځه چېرته ځې آزاد مرغۍ یې صفه باندې در باندې نشته.
او د آخرت سخت هم دومره سخت دي، دومره تکلیفونه دي چې الله دې د هغې نه موږ ټول وساتي. ډېر سختې دي، ځکه چې الله په قرآن کریم عظیم الشان کتاب کې ورته اشاره کوي چې دومره سخت عذاب دی، دا به څومره سخت وي. بیا احادیث مبارکو کې د دې تشریح چې کېږي داسې لړمانان چې هغه د قچرو عمره او د خرو عمره او د اوښانو عمره، او بیا د هر ګناهګار دپاره د هغه مناسب سزا ده. چا دپاره لنډ ماران، چا دپاره هسې عام اور دی. دا ټولو نه کمه سزا علما کرام فرمایي چې هغه به د ابوطالب وي په جهنم کې. ابوطالب دا د نبي علیه السلام مبارک تره و چې کله نبي علیه السلام مبارک والد محترم عبدالله خو ډېر مخکې هغه په پیدایش نه مخکې وفات شوی، بیا د هغه نیکه و عبدالمطلب، د هغه په نګرانۍ کې دا نبي علیه السلام و ماشومتوب کې. بیا نبي علیه السلام مبارک چې کله عبدالمطلب چې دی هغه وفات کېده نو بیا ده ته حواله وکړو ابوطالب ته، تره ته یې ده ول داسې خدمت وکړو د نبي علیه السلام مبارک د وجې نه خپلې سختۍ تېرې کړې، ولږې تېرې کړې ده سره، اگر چې کافر وګوره خو ده به خفه کېده وراره و او نه وس وي. او دا څو ځله دا ابو جهل او د عتبه دغه عبدالله ابن سلول دې کسانو دا اقرار په ښه په خوله باندې کړی و چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی، دې کې شک نشته، خو موږ یې نه منو. ښه یې منو دا پیغمبر حق پیغمبر دی، خو بس نه یې منو، دا زموږ له سره ضد دی. داسې نبي علیه السلام دعوتونه. خو دغه ابوطالب چې دی نبي علیه السلام مبارک ته ډېر خدمت کړی، ډېر زیات. علما کرام دا تصریح کوي چې شاهد ابوطالب سزا به د نورو جهنمیانو نه لږه سپکه کمزوري وي. په دې وجه د ابوطالب به صرف پاڼې پیزار دا په جهنم په اور کې سکروټو له پاسه وي، او دا به دومره تپش لکه دومره به دا ګرم وي چې د دې د وجې نه به یې په سر کې دماغ خوټ کېږي، مازغه دا پاڼې کته ته صرف د خپې به یې په اور کې پرتې، د دې وجې نه به په سر کې د دماغ خوټ کېږي، دومره به تیز. جهنم اور ډېر تیز دی که نه، دا د ده پکې کم عذاب دی. باقي د جهنم هر عذاب الله د هغې نه پناه راکړي، ډېر سخت دی. نو دا منافقان چې دی د دوی په باره کې سخت وعید دی چې دوی به په سختو عذاب کې وي، ځکه چې منافقانو نبي علیه السلام مبارک ته او زموږ دین ته ډېر زیات نقصان رسولی دی، ډېر زیات نقصان رسولی. هلته به لاړ کافرانو ته به یې وي موږ د پلانکي مجلس نه رالو، د نبي علیه السلام مجلس نه، او ستاسو دپاره هغوی داسې یو مشوره کړې ده، تاسو باندې به حمله کول غواړي یا به ستاسو چې نو دا خلاف دا مشورې کړې ده، هغو ته به یې هغه چغلي ورسوله. هلته به هغوی د هغوی خلاف چې دی نو څه سازش به جوړ کړو، نو او یا به ورسره پټ به ورته د نقصانات رسوله، ځکه چې قرآن کریم کې الله فرمایي لا یعلونکم خباله، دوی ستاسو په نقصان کې کمی نه کوي، وچیلی بار کېږي به تاسو نقصان به درته رسوي. دوی سره به دا عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین دا داسې د نبي علیه السلام سره نږدې پاتې کېده چې په یو مجلس کې به سره ناستو، په جهادونو کې سره شریک شوی دی. په یو جهاد کې نبي علیه السلام اعلان وکړو وځو جهاد له، خو څه وکړو د مدینې نه بهر ته وځو، که دلته مدینه کې پړه واچو مورچه جوړ کړو، ټول صحابه وي د مدینې نه بهر، نبي علیه السلام دا خوښه وه چې بهر ته وځو. نو دې منافقانو پاسېده وایي چې نه که دلته دا وشي نو موږ به د خپل مال و جان هم لکه خیال کړو د کور و خپل اولاد او بچو، او که کافران نه شي موږ به ته مضبوطې مورچونه به یې ښه ولو، ځکه زموږ کلی دی موږ په لارو کوڅې ښه معلومې دي. نبي علیه السلام دا فیصله کمزورې ده. نور صحابه پاسېده وي جي بهر ته وځو مدینې نه، دا که هغه به داسې په خپل کوټو کې موږ ته ناست دي، موږ به بهر زموږ غیرت دا چې بهر ته به وځو کفارو بس. بیا هغه جنګ هم نه شو، خو هغه خپل هغه نیتونه ښکاره کړو. بیا جهاد روان شول، په لاره تله یو ځای کې د عبدالله ابن سلول عبدالله ابن ابی دی خبرې به پسې نبي علیه السلام پسې کولې، په یو بل کې عملګرو هغه کوم منافقان چې یاره دا ځای څه کوي په شړه موږ یې دغه کړو داسې ده. بیا د نیمې لارې نه راواپس شو، راپټ شو دا منافقه. داسې لکه هغه نقصانات دین ته رسولي دي نبي علیه السلام ته. نبي علیه السلام په زوجه مطهره، نبي علیه السلام په کور والا په بیبي باندې په عایشه رضی الله عنها په هغې داسې تهمت لګولی او داسې اور یې بل کړی و چې دغه اور بیا مړ کېده نه، چې قرآن کریم کله نازل شو نه اور مړ شو. په ټوله مدینه کې داسې اور بل کړی و د نبي علیه السلام بیبي نعوذ بالله بدفعلي کړې ده د پلانکي سره، او هغې قسمونه خواړه یو که زه رښتیا ویم تاسو منئ نه،
او که زه دروغ وایم جو ګناهګارېږم. نبی علیه السلام مکمل له کور نه بیکاټ کړو بستره او څو دا خبرې مې مس کې هم راغلی چې دا مشورې وکړه چې دله طلاق ورکړم که څه ورسره وکړم. چا ورته یې ورکړه چا یې مه ورکوه. بیا ډېر وخت پس الله پاک طرف نه غټ امتحان و که نه ډېر غټ امتحان و. بوه یې راغلی چې عایشه به بالکل پاکه ده هېڅ ګناه نه دی کړی. بیا نبي علیه السلام عایشه به یې راغله او نبي علیه السلام د خوشحالیانې وي بیا. نو دا په دې کې د ټولو زیات سرګرده چې و دا منافق عبدالله ابن سلول دی او دا هغه مشر و که نه زه د نبي علیه السلام سره بغض کې نه وه. دا ټول ورته بل کړه لکه په خپله به څه نه وي څه به یې هم نه وي چې یاره د خلکو به دې غوږونو به یې خبرې اچولې چې یاره نبي علیه السلام هغه بیبي مبارکه هغې خو دا چې تاسو خبر یې داسې خبرې به یې خورولې افوا داسې خوره کړې اور بل کړو. نو دا هغه منافقان دي هغو باره کې سخت دردناک عذاب دی. فی قلوبهم د دوی په زړونو کې مرض بیماري ده بیماري شرک او کفر او عناد او حسد بغض دی د خلکو سره صحابو سره د نبي علیه السلام د قرآن کریم سره. فزادهم الله زیات دی کې الله پاک یا زیاتوي الله پاک مرض د دوی بیماري نورهم ولهم دوی منافقانو دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. ولې دردناک دی په څه وجه باندې بما کانوا یکذبون په سبب د دوی دروغ ویله. په ظاهره به مسلمانان او دنه به کفر. و اذا قیل لهم هر کله چې به وویله شو دوی منافقانو ته لا تفسدوا تاسو فساد ورانې مه کوئ فی الارض په ځمکه کې قالو نو دې منافقانو کافرانو به ویل انما بېشکه نحنو مونږه مصلحون اصلاح کوونکي یو مونږ خو اصلاح کوو تاسو ولې مونږ منع کوئ. مونږ خو اسلام مطلب دی په زړه کې به اصلاح نه و په زړه کې به دا و چې دا اسلام چې دی دا په سجول مغلوب شي. الا خبردار الله پاک نه جواب کیږي انهم بېشکه دوی دا منافقان هم المفسدون هم دوی فساد کوونکي دي ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي. یخادعون ومن الناس او بعض له خلقنا من هغه یقول چې وایي آمنا موږ ایمان راوړی بالله په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ د قیامت د آخرت باندې وما هم بمؤمنین حالان کې دوی نه دي ایمان راوړونکي په حقیقت کې. یخادعون الله دوی دوکه ورکوي الله لره په خپل ګمان کې والذین او هغه کسانو لره منو چې هغوی ایمان راوړی یعنې صحابه وما یخدعون دوی دوکه نشي ورکولی الا مګر انفسهم خپلو نفسونو لره خپلو ځانونو لره په خپله وما یشعرون دوی شعور نه لري نه پوهیږي. فی قلوبهم د دوی په زړونو کې مرض بیماري ده فزادهم الله بس زیاتوي الله پاک مرض بیماری د دوی یا زیات دی کې الله بیماری د دوی. ولهم د منافقانو کافرانو دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی به دروغ ویلو. و اذا قیل لهم هر کله چې به وویله شو دې منافقانو ته لا تفسدوا تاسو فساد مه کوئ فساد مه خوروئ فی الارض په ځمکه کې قالو نو دوی به ویل انما بېشکه نحنو مونږه مصلحون اصلاح کوونکیو. الا خبردار شي انهم بېشکه دوی هم دا منافقان هم المفسدون دوی فساد کوونکي دي ورانې کوونکي دي په دې ځمکه کې ولکن لا یشعرون لیکن دوی شعور نه لري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا شافي الأمراض. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.